یمن د خوانه را روانو بني شرهم. کله چې دوی په ځای کې واړول نو بره مرغان ګرځېدل. دوی د خپل مابین کې ویل چې لکه په دې ځای کې کېدې شي وبوي څه کسان ورولېږل چې تاسو یې وګورئ تر څو پورې د ایجن خپل ضرورت را پوره کړو براوړو. هغه کسان چې کړهړه د وګو د خواله چې کوم ځای کې مرغان ګرځېدل نو الته یو ماشوم یو زنانه اسماعیل علیه السلام او هاجر دا دواړه په دې ځای کې ناسو. نو دې خلکو ته طلب د اوبو کې چې زموږ سره قافله را روانه ده او په دې ځای کې مدیره اچولې ده. ستاسو نه موږ طلب د اوبو کوو که په دې کې زموږ سره کومک وکړي او دا موږ لرا کوي. هاجر ورته ویلې چې موږ به تعالی درکو خو په دې شرط باندې چې ملکیت دعوه به نه کوي دا به زموږ سره نور د پیاده اخلي. هغه بالکل صحیح ده. درکه څه اخلاق ولا خلکو یمنین د شنو چې هغه لکه یو زنانه د ماشوم دی بیزتی ورواړه قتل کا غصب کا امت دیواله خراب انسانانو بد اخلاق ودا کار کې چې چورګي خلک نو کله به دې کې د رسول ور سره اوراله د وو مسله برابر کړو د دې کې څه اخلاق د وجنه شي یمنین کې څه اخلاق ولادي الله محمد رسول الله به عربو کرام لیو مخکې ویل شو چې عرب ډېر اوچت اخلاق ولادي. سخافه د عربو کې ده شجاعت په عربو کې ده ایمانداری وفا مهمان نوازی څومره چې د مروت او د انسانيت اوچت کارونه دي الله رب عزت په دې قوم کې دار جمع کړی دي. ځکه اوس موږ تاسو د عزتمن نبی محمد صلی الله علیه وسلم الله په خاندان کې راولې وو. کله چې داخله په علاقه کې ډیر شو د مزمنس کې هاجر وفات شو د اسماعیل علیه السلام مور په دوی کې وسړیو د مزاز په نامه باندې اسماعیل علیه السلام له لور ورکړو د ځان لزوم کی وشیدو ابراهیم علیه السلام فلسطین لاړو. زمونږ الله ورته امر وکړي چې تا هاجر او اسماعیل په علاقه کې پری خودري دي ته پوسه ورش بیر دراغه څلور کړه د فلسطین د دې راغله د زمونږ الله په امر باندې کله چې دی علاقه لراغه د اسماعیل د کور ته پوسه وکړي چې لکه اسماعیل په کوم ځای کې وسیږي خلک ورته خودل وکړي چې هغه د قضا کې داغه بوختنه جوړ کړه نو په سفر باندې وته او کار لسوید داغه د وړونه د پوسو کې چې اسماعیل چرته لاړ دی هغه کار لا غشي وغیرہ جوړول دا کار پنيت باندې ځکه دی وخت کې لاره جهاد احکام او د جهاد مسله لا شروع شوه نو چې د صبر د غشي جوړ کړی او به د قشن د اسلام د دشمن په خلاف باندې استعمال کړی وي بلکې وسه به کارول یو شی او بل د خپل انګور او دغه دی وړونه ته پوسو کې چې ژوندم څنګه دی یره ډېر خراب دی. زما خاون چې هغه سر وخت وځي دعوت دی او داده شکایت وکي او کوم انسان چې شکایت شروع کړي څنګه الله به دغه په عبادت کې خوندم نګدي. اکثر انسانانو کې دا مرض دی چې موږ سره الله دا و نه کړو دا لیکن دا د شي باطنی مرض دی چې د انسان د هلاکت او د غیر بربادي لپاره باعث ګرځي. دیو جن اهلی مدا خبره ذکر کړي دا چې کم سړی شکایت کوي د رب العالمین نه چې موږ له مالداري را نه کړو موږ له بچی را نه کړو موږ له اولاد را نه کړو موږ صحت برابر نه کړو واغه دغه دا یاد ساتي کدا څومره بندګي د رب العالمین کې الله به دې بندګي نه خوند ورکی په دې باندې خوند ورکیږي خواهش پرستی باندې ورکیږي د محمد رسول الله باندې اکرام کول باندې ورکیږي سړی چې د اسلام په دین باندې راځي نه په دې باندې ورکیږي پردیس زنانو کتل باندې ورکیږي دا خوند حرام خوراک عبادت کې شرط اخلاص پیدا نشي د الله په تقدیر باندې سړی ایمان ونه لري او ذکر تلاوت او منځ کې خوند پیدا نه کې ځان لا نیکان ملګری ځان لا انتخاب نه کې او رب العالمین د دشمنانو سره دشمنی ونی کې الله به د دې خلکو په بندګۍ کې خوند ورکړي. دغه شکایت وکړي چې زما خاوند دی هغه سره لري چې دعوت ته ودا دی خلک الله له دعوت دی. ابراهيم عليه السلام ورته ویلي
وېزما ته خوانه په سلام وایا او چې کله راغی ورته وایا چې غیر عتبه بابک ستاسو د باب چې کوم دروازه چې کوم درشل او چوکاټ دی دا بدل کا بس دومره ورته وایا. انبیاء علیهم الصلوۃ والسلام وکړي انسانانو هغه معمولی خبرو باندې کویدل چې زما د دې بچی سره د زنانه په نکاح کې دا بچړم دعوت د فارغ نشي. سورہ احزاب کې الله را خبره ذکر کړه کله چې دا فتوحات وشول د رسول الله به بیان راجمع شو وی ویل چې اوس موږ له جدا جدا کورونه بکار دی او دا بکار دی او دا الله آیتونه نازل کړه که دنیا شرط غواړي اے نبی ورته وایي چې دنیا درکم او طلاق هم غزي چې بکم باندې سي باغې لاړ شي او که شرط الله رسول هم خوږي نو یاد ساتي د رسول الله مخله په بلاک جوړيږي نه ځکه د ډیر اوچت امت ور بغاړه دی د دای په مقابل کې شکل دا شینو دا خندونه مخله ودرېدل به ته پوه شې بده باندې چې دا دعوت تر سره رسیږي نه د دیو جنا حق زنانه باندې لازم دي چې دغه خاوند د الله په دعوت کې درسو پورې دا سره ارزه کې مقابله مخالفتونه بلاکونه جوړ نکي. ابراهيم عليه السلام تربيت ورکې ورته چې شکار وکا کله چې اسماعیل علیه السلام راغی د دې حالات لري معلومه کړه دا باندې چې په غیب باندې پویدو ځکه غیب علم واځ الله له دی وی ویل چې څوک نو راغلی یو ملمر راغلی او سپینګیره غو نشانه سړی او استاد پوښتنه کې ما ورته ویل چې دا کار لوي تیرې دعوت کې او دا کې څه خبرې مې وکړه او اخر کې دا ویل چې په دې باندې اسما سلام وایا د سلام نو ورسره ورته وایا چې د خپل درشل چوکاټ وغیرہ بدل کا د سلام جواب وکړي ویل چې ته طلاق ایزا ودا ولي ودا اسما درشل او چوکاټ اغم داتې او داس ما فلارو ابراهيم عليه السلام د فلسطین لراغله او زما د خاله او دا توشی مل وکړه سب وجبان دي چې دا طلاق غزه کده سر په دعوت کې معنی جوړیږي ایسه کده طلاق کړه چې کله طلاق لري حدیث کې دوه خبره معلومه شوه دا په صحیح حدیث کې راغلي دي یو ته دا فائدہ معلومه شوه چې انسان لمور او بلر ویلې دا کده طلاق کده به طلاقي ابراهيم عليه السلام نبی دی لیکن د خپل بچي اسماعیل له ویل چې دا کده طلاق کده متصل طلاق کړه عمر رضی الله عنه درې عمر له ویل چې دا کده طلاق کړه هغه رسول الله صلی الله علیه راغی ویل یا رسول الله زما د خپلار دا و چې دا کده طلاق کړه طلاق کوم او کنه بالکل دا طلاق کړه الوالد من اوسط ابواب الجنه دا خپلار د جنت منځنۍ دروازه راخوا کستا چې وځي ځای کوي کوته ساتي خو یاد ساتي چې کله د امور او خپلار سره په دلیل کې شریع عذر ذکر کړي اځه بکور کې جنگ جړې راغلي وي معمولی خبره باندې په لوکو باندې یا په بل مسله یا په بل مسله تعالی دا کده طلاق کې به دا طلاق ته نه کوي وجه دا چې بده کې ډېر نقصان ناراضي او د مور بلر پر رضا کې زموږ د رب العالمین رضا ده ځکه د الله رضا په مسواک والو کې ده په مانځ کې ده په زکات کې ده په اخلاص کې ده د مور بلر پر رضا کې ده په روزنه ولو کې ده او په ذکر کې او علم د قران او سنت دی ورته ویل جزاء کله طلاق کړه دیم ته دا خبره معلومه شوه د حدیث چې ناشکری ګور ډېر لوی مرز دی دیږي کې الله رب عزت دې زنانه له کې څه خاوند ورګړو اسماعیل ذبح الله پر زید دی باندې چې دی شکایت کړي وي مناسب دا چې الله له شکرونه ایستلې وي چې زما خاوند او خلک د الله سره رابطه کې راوستل زما سره واغ لوی نبی د ټول انبیو بلار دغه ناشکری زموږ شغه بر اکثر انسانانو کې موجوده ده الګ جامع نشته دکان نشته کاروبار نشته بالکل په ټپه ولاړ دی په دې باندې ولاړ دی په دې ګور انبيام خپه کیږي او څنګه رب العالمین خپه کیږي طلاق کړه دا چې کله دا وخت تیریدون دویمه کځه وکړه چې وکړه نو ډیره مو د ورسره به الله په امر باندې فلسطین له اسماعیل ابراهيم عليه السلام راغی ته پوښتنه چې وکړي چې ویل اسماعیل کور کوم ځای کې وي په دې ځای کې کله چې د دروازه ټک ټک کړه نو کور کې اسماعیل علیه السلام بینو به کوم خواوته و دې زنانه ته پوښتنه وکړي وی خاوند چرته وی هغه چرته وته نه بار وی ژوندم څنګه دی الحمدلله ډېر مزیدار ژوند دی زما خاوند او خلک الله په طرف باندې دعوتي یو نیک انسان دی ژوند مو سره بالکل برابر دی وی خوراکم سره وی اللحم والماء به وګه غرو د قشن د وبدي دا سره خپل ما به کې ګرم کو وی خوري سره الله موږ غذا جوړه کی ورته وی ویلې وی چې کله راغی زما د خوانه سلام دی وایا او د سلام نو ورسره د شي وایا چې دا خپل درشل او چوکاټ دا ځان سره کلک وساته
تخریب نه کی ځای نه کی. اسماعیل علیه السلام چې کله د سفر نه راوګرځیدو نو په دې وخت کې د خپل بیبینه ته پوښتنه چې څوک راغلی او کنه راغلی وي سپینګری خوند ملما راغلی او د سی ویل چې په دې باندې اسما سلام وایا او د سلام نور سره ورته چې د درشل چوکاټ دا ځان سره مضبوط وساته وای نه سا ورته وی ویلې ودا دې او پیژندل وینا ودا زما پلار د ابراهیم علیه السلام زما خو راغلی او زما ته پوښتنه کړې دا چوکاټ ته نو تاسو ما په دنیا کې نور هم برقرار پاتې شوي تا باندې طلاق په دې منځ کې چې ابراهيم عليه السلام فلسطین له بیلاړو د غیزنه بیا راغی دریم ځل چې کله راغی د سیدنا اسماعیل ذبیح الله علیه السلام سره ملاقات وش تاریخ ولادي کې ودانې ون لاندې نو د غشي جوړول ابراهيم عليه السلام چې کله نظر په پریوته او ذنب پریوته نو ډیره مو د بعد بچی چې د پلار نه جوړي او د پلار د بچینا یو بل سره چې مخامخ شنه یو بل غاړه ورکړه معانقه وکړه هغه مینه محبت کاره کې لکه ډیره متباچ انسان د یو بل سره مخامخ شي به تور مثال یو بچی قیدی دی لسکاله او شلکاله او هغه د انسان نو ورکه دی لیکن په مرور د زمانہ باندې به د انسان نظر پیدا شي نو تاسو څه خیال لرئ چې دا په کم کیفیت باندې د دوی ملاوي دي ابن قیم زاد المعاد کې چې 10 قسمه جړه دی د محبت جړه ده انسان چې خپل دوست نه کله غایب شي او ډیر مو د باندې ستړي مشو یا بل هیڅ رستګونه غیر اختیاري وکړي روان شي د اسماعیل علیه السلام د سترګونه وکړي روان او د غره والي سره روان وي ابراهيم علیه السلام دی بل سره ډیر مینه محبت کارګي او وکینس ورته وی ویلي الله رب العزت مال امر کړی چې د کعبه جوړه کا پدې ځای کې اسماعیل علیه السلام ورته ویل چې اتع ربک د خپل رب تابعداري دی وکړه تله چې دا خبره کړې وای من عمل کې راوړا وی ویلې وی حال آیت بس ما سره په دې خدمت کې شریک شو که شریک نشي نو قال نعم اسماعیل علیه السلام ولنا ضرور ستاسو خدمت وزکوما دا وی اختلافي مسله ده چې د کعبه د بنیاد ابراهيم عليه السلام خودره ده قبل چا دوه قول علماء لیکلي دي یو قول علماء دا ذکر کړی دی چې دا کعبه اول ملائکه جوړه کړې و دین ورسره به آدم عليه السلام جوړه کړه به نوح عليه السلام جوړه کړو داغه په توپان کې به برباد شو به بل خو الله رب عزت ابراهيم عليه السلام لا د دې د بنیاد او تداول وغیرہ کار کړو چې بدی ځبانه دي ځبانه کار وکړه ابن کثیر رحمه الله به دویم قول ذکر کړی چې نه صحیح قول د قران د ظاهر نه معلومیږي چې د کعبه بنیاد ابراهيم عليه السلام خو دلې اولنا څومره روایت چې د نور کې راغلي په ټول باندې علماء کلام کړي بنیاد دې جوړ کړي به انته یو بل سوال دی چې ارکل دا کعبه جوړ شو دغه نورستا بیت المقدس به جوړ شو څلوي کلمنس کې مسافه وا نو ذهن له داس ول چې کله کعبه جوړ شوې دا دغه نورسته به بیت المقدس جوړ شوې د دوړ هغه سليمان عليه السلام جوړ کړی دی د سليمان او د ابراهيم عليه السلام په مابین کې تقریبا زر کاله مسافه را په صحیح حدیث رسول الله کې راځي چې څلوي کاله تاریخ ولري کې زر کاله دا خو به جوړیږي سره نه اهل المدینه څلور جوابونه کړی دی یو جواب دی چې ابراهيم آدم علیه السلام دا کعبه جوړ کړه دی نو ورسره به څلوي کاله الله ورته امر وکړي چې لړ شو وسه بیت المقدس جوړ کا کوم چې فلسطین کې دی یا دا منه چې آدم علیه السلام کعبه جوړ کړه دغه په بچو کې یو بچی لاړو څلوي کاله ورسره به بیت المقدس جوړ کی دریم جواب دا چې آدم علیه السلام دا کعبه جوړ کړه ملائکه به هغه څلوي کاله ورسره جوړ کړه خو صحیح جواب دا محققین علماء چې لیکلي دي ابراهيم عليه السلام د کعبه بنیاد کې خود ورو به یعقوب عليه السلام چې دغه په وسو کې د څلوي کاله ورسره به بیت المقدس جوړ کی رسول الله په حدیث کې دا خبره ذکر کړې ده کوم ځای کې نسبت سليمان عليه السلام لري زر کاله ورسره سليمان ابن داود عليه السلام بهرال او هغه د دې بیت المقدس ترمیمو کې جوړواله خو بلا روزي اسماعیل او ابراهيم عليه السلام شروع شو بنیادونه کې خو کله چې بنیادونه کې کوله یو اندازې پر دا دیوال ورسېدو کله چې دا ورسېدو نو په دې ځکه به زنا قوازه وغیرہ دا شیونه چې سړی په بره وخیږي د دې مقام ابراهيم سره چې کم کانه ده دا ورته الله راوړو په دې کانه کې څنګه الله د شي خو کې عادت ابراهيم عليه السلام چې پورته خطونه دا پورته کېدو چې کله بکته راتو هغه بکته کېدو اوس هغه ځکه دوه رکعات مونږ شي خلک
اسماعیل علیه السلام ورته تیګه ورکړه ابراهیم علیه السلام لګیږي سورې بقره کې الله دا واقع ذکر کړی د اسمنګ الله ورته ویلي چې تاسو دا جوړ کړئ او د دوړو د عمل سره سره دا دعاګانې کولې چې الله زمونږ قبول کا انبیاء تمره اوچت خلق وو ایبه چې کله عمل کوو د عمل نور سره دا ویل شي الله ته رغبت نه کی ته ګور موږ د عمل قبول کا ځکه ته مستغنی ذاتی کومه ارادت کې بیسو خو حتی دا منه شو اندازې پر ورسوله تکمیل کړه په دې را اخر شو دو دروازې جوړې کړې برچې دې پټم نو دروازې په یو طرف باندې بچ کله سړې نو ته په بل طرف باندې بوته په منځ کې نوافل هم کول ورسره زمانہ کې په چت جوړ شو به دا حاتم شاه په داخله او چا به سلو عبد الله بن زبیر داخل کې حجاج بن یوسف برته لړ کې امام مالک رحمت الله علیه به فتوا ولیکل چې دې کعبه نه تاسو سره نو به شی جوړ کې څوک ورانوي څوک جوړي په کوم کیفیت چې دا بس دغه کیفیت پرې ده اوسه پوره فاتحه ده ورسول خلق ور باندې چت جوړ کې د دې وجه نه لاندې پکې نوافل کېږي او برم نوافل کېږي د دې نه ناشنا مسردار وتا په بعضي جنمازونو باندې د کعبه او د مدینه تصویر دی امام چې کله سلام وګرځي د قوم له چې مخ راړي نو خامخا داغه د ورسه عیسی معنی د بدن دا به بدی تصویر باندې راځي اې دا بنا روي کدا به څه مسلې اول خو مناسب دا چې د شیو ساده غو کپړه سړی له مخ له پرتې تر څو پر د الله په عبادت کې سړی له خشوع عاجزي پیدا شي خو کبم د شیو جنماز لګیدلو چې باغې لګید تصویرانو انسان ور باندې کینې سو مانعت نشته وجه دا چې په ذات د کعبه باندې کله مونږ کېږي نو په تصویر باندې په طریقه اولاد سره دې به جوړ کړه زمونږ الله به ابراهيم عليه السلام د امر وکي چې ته اعلان د حج وکړه وی ویل یلا دا بر خلک څنګه واوري وته اعلان وکړ زمونږ الله اخ اعلان وکي وخت د شي اعلان وکي الله رب عزت د ټولي دنیا لور ورسو دغه به دوه قول دي یو قول علماء دا ذکر کړی دی چې رسول په دې کیفیت باندې او کڅوک حج کوي کنه کوي لیکن د ارشدي په دماغ کې دا خبر الله ورواچوله دویم دا معنا هغه انسانانو د ابراهيم عليه السلام دا اعلان ورود چې کوم حج لذي حج التکئی او دا یو ناشنا سفر دی ناشنا عبادت دی محمد رسول الله فرمایي عليه الصلاه والسلام وی ابلیس علیه لعنت په دې دوه ورځې کې سخواري او خوارو یو چې کله په بدر کې مجاهدینو جبريل دا مرګري برابر اول دویم د عرفات په ورځ باندې چې کله الله رب العزت د انسانانو له حجاج له معافي کوي محمد رسول الله فرمایي په دې کیفیت باندې رب العالمین دا معافي لکه د مور چې تازه پیدا شي دا څومره اوچت سفر دی قیمتي سفر دی او ډېر انسان دا ځل تاوان غني چې لږه غږ له شو په دې باندې دومره پیسې لګيږي او خرچه کیږي او دا الکه تا ټول ګناهونه چې من کړی دی د ګناه اول نه نیولې تر اخره پورې خیرن او ګناګار او موږ تاسو رب العالمین په دې عبادت باندې د شي صفائی کوي او د شي پاکواله لکه د مور چې سړی نه ویرا پیدا شي دی له واه کول پکار دي ورته پکار دی او څنګه الله به دې کې ناشنا قدرت کې خدا غدا چرته چمنونه نه دي منظرونه نه دي تور غرونه دي باندې د تور کوټه نه ده انسان چې کله وګوري غیر اختیاري د سترګو نوخ روان شي د هر انسان سره محبت پروت دی هغه غریب دی هغه کماندار دی کدا اصل کرت حج لاړ ولې نه چې به ته طلب وکړي چې لکه حج لږه کني چې ولې نه ژاړي بس ورځي دا غي دنه چې کله د حجاج رواني کې تاسو د غینه ته پوسو کې بده شو کیفیت باندې په سخته تمامېږي لکه بچي چې د مور را جدا کیږي برداشت نشي کېدی کله چې را جدا کیږي ژاړي د اسمن رب العالمین د وجود قدرت دلایل دي قدرتونه دي چې بده کوټه کې او بده کیفیت باندې الله تعالی مسله خو درې ده د اندازې پر داوا د دې وجه رسول الله فرمایي تر څو پر چې کعبه آباد الله رب عزت بداسمه کوم آباد ساتي کعبه چې کله ختم شوه به داسمه کوم الله ورانه به څه کوي لری کوي به دا او رسول الله فرمایي چې په حبشه کې به یو سړی راشي او هغه به په دې کیفیت باندې دغه کې چې دانه کته براواله یې سبه ټوله وغورځي رسول الله فرمایي چې حبش کې راتلل هغه سره بحثونه مکوي د باز دشمن نه ځان ساتل پکاري دغه سره ټکر ول پکار نه دي مخافه شره حدیث بخاری کې راځي او سړی را روان رسول الله عائشه له ویلې ډېر خراب سړی دی بد اخلاق دی کله چې خواله راغی رسول الله ورته غاړه ورکړه عائشه ډېر وکړه کزوا وی ویل یا رسول الله د دې سړي بدی ته بیان کړو چې کله د خواله دراغه وځ غاړه ورکړه دا ولې مخافه شره نو رسول الله فرمایي چې دی حبش تر زونه لانجه مکوي ترکیان وغیرہ وسره زدنو اناده غو خلک دي اصل چې کابل غوسه شوي څه دا ورانه کې دا ورانه څوک دا ورانه کړی دا څوک راته په قیامت نږدې ورانه کې یو خړلې غو سړی براشي رسول الله فرمایي غټه غټه پونډې به وي ایوه وخت ته بواله ایسه به دانه کې الله به قیامت راولي په دې کیفیت باندې دا براش دا مسله به روانه و تر دې پوری
چې د ابراهيم عليه السلام د اسماعیل عليه السلام دولس بچي وو د هر بچی نه به جدا جدا خاندان الله رب عزت جوړ کی توحید را روانو د ټولو کې د توحید عقیده وا هلم مجره تر دې پوری چې د معد ابن عدنان پورې خبر را ورسېده دا زموږ شخص د محمد رسول الله یوشتم نکره ان شاء الله خبره مشه روانه ده چې رسول الله اول نک کم دی به بل کم دی بل یوشتم نک چې و د هغه معد ابن عدنان دی وخت پورې خلکو د رب العالمین بندگی کوله څومره اقسام د بندگی شو د ټول د رب العالمین پورې خاص کول انڅو کې د الله سره په هیڅ شي کې شریک نه جوړو عبادت لسانی د رب العالمین پورې خاص دي عبادت مالیه د رب العالمین پورې خاص دي هلم مجرا د زړه عبادت لیکن چې کله معد ابن عدنان پورې دا مسله برابر و دغه نور سمري بني چرهم کې فسادونه پیدا شو نقصانونه او دا زموږ د الله قانون دی چې کله په یو ځای کې فسادونه پیدا شي کې انسان څومره نیک انسان ولې نه سبد الله لري کوي به ختمي به نو دوی کې دا فسادونه چې کله پیدا شو کله یو مسله کله به بل مسله یو قبيله په دې ځای کې رااله خزاعه قبيله هغه په دې باندې حمله وکړه عمله شور باندې وکړه قد قتال او جنگونه په دې منځ کې وشوله نتیجه دروته چې بن جرهم دې علاقې نه لګړه او اسمه کوونی ولا مکبل یې حکومت راغی حکومت شراغه بن جرهم په کې دا کار وکي دا د زمزم او بچوي تر څو پورې شاغوي راځي د زر پټه کړي یو غرغ دې په جوړ کی بالکل خلکو په دماغ کې دا خبره پرې وده چې لکه بدیږي کې وبشته او کنيشته خلکو به یادول چې وبدي او هغه روان یو مزیدار وبوي لیکن دی خلکو سره د څه تکتیک وکي چې داخله راځي او دا شی پټ کې دي کې ګور دا تربیت یې څنګه وکي چې تکله چا سره بجګړه باندې رااله او دشمنان در باندې غالب شو بازي اصلي هغه په ځمکه باندې دفن کا لاندې ذخیره کا په دې شو کیفیت باندې چې معلومات کیږي نه چې کله به ورسره غوي لاړ یا بل مسله جوړه شونه بیا سره اوس پړه در عبد المطلب شه په وخت کې به دا رسل شي تقریبا شپږ سو کال وروسته د وبند شي باندې وي پټي ساتل شي وي بینو باغوي کې وسړی و عمرو ابن لحي عمر ابن عامر ابن لحي الحميري خزاعي دا په دې کې مالدار او سید سړی و عربو کې مالدار هغه انسان او سید او خیر کې هغه انسان قیمتي چې هغه خرچه کوله تقریبا چې کله به د حج موسم شو نو د بل لزر وکان لاله ول لزر دا به شخصي د خپل سره مين لاله ول او بیا به دي حجاج له ابو تنظیم کوو د کجور تنظیم به کوو د ممیز تنظیم به کوو او د قشند دي شودو پيو دا خرچي به ور باندې کولې په دې منځ کې دا د شام په طرف باندې لاړو چې هغه نه شرک راوړو رسول الله فرمایي رأيتو وما عمرو ابن لحي دا ولیدو یجر شدت خپل کلمې د جهنم په دې منځ کې راخلي کلمې باروي د پاسور باندې ګرځو د قشند دي راخلي دا د الله قانون دی چې کله په یوځای کې نکاح انسان نه کله ورسره کې چې بدن خلک راشي چې هغه نه کې ټول تخریب شي د توحید ولا خلک لاړل او د شی مفسد او خراب سره راغی چې هغه اوس د شام په طرف باندې شو دی غیر د شرک مسله د شروع کوي او د حرم کې به شرک شروع کیږي زموږ د الله پرېز باندې خراب او بد عمل دی الله رب العزت به ټول شی نصری له معاف کی لیکن مشرکین انسان لا چرته شرک نه معاف کوي دا به همیشه په جهنم کې پروتي دا شرک د الله سره یو تعلقي ودا توحید چې انسان په دې کې بل څوک را شریک یې ختم لري کی د شام الاخره چې کله لاړو د شه دا شرک راړو نو واقع شرکونه په دې مال کې مشروع کړه په دې فصل کې مشروع کړه په دې څاروي کې مشروع کړه وی ویل چې دې دا په بس دې حرم من جاوران او دې دربارونو من جاوران خو بل څوک به نه خوري په دې باندې مسورلی نشي کېږي او په دې بدانه شي کېږي او دا دې ویلې شام له چې کله لاړو غوښه له بوتان جوړ کړی و عمرو ابن عامر ابن لحي الخزاعي هغه ته پوښتنه کوي چې دا څه لپاره دی ودا د باران د لپاره دی او دا د خیر د لپاره دی او دا د خیر د لپاره دی او دا د شي لپاره دی او دا د هغه مصیبت د پکولو د لپاره دی دور ته ویل چې کمانه بیرانه کوي رسول الله فرمای انسان چې بیمانه کیږي هغه په دې باندې چې کله باران وشي دا پلاني ستوري د وجنه وش ډیر د شي عمل نظم کو ساسو صادریږي چې د سړی ایمان په برباديږي یو بګی لګدا رسول الله فرمای چې کله باران وشي یا لکه د پلاني ستوري د وجنه دا باران په باندې وش یا باز خلک وایي چې ما دا بچي په الله باندې سپارلې پتا باندې سپارلې ده په دې خبره باندې انسان ټول عمل برباديږي یا سړی په گاډي کې نه څو د قشن یو ټکر راځي خو ډرایور چې چلا کیږي دا گاډي بچ کی یالا یره کې په دې ځای کې شرط دا ډرایور خو خیر سړی نه یو تجربه کار نه وي کې دې شو چې ټکر شوی وي خو ډیر بلا سړی چلا کی وکړه باندې خبره باندې اهل علم فرمایي چې دا سړی د ایمان نه خلاص خطا کیږي یا لولا کلمه فلان
کچر د پلاني سړي شپې نه وي هغه پیدل نه وي اوس بغل راغلی دا کور به ټول چور کړي وي اکثر انسانان په دې اعمال کې واقع دي دا پويږي نه نو دې عمرو بن لحي ورته ویلي چې لکه یو مال په بکرانه کې ول نه درب کو حبل بدر حبل بوتي ورکی حبل کې معنی دې خبره د طاقت څو کوینه چې بالبکو بالبکه کې معنی د بال دا او دما خاول استعمالي کې هغه کې طاقت په نسبت سره زنانه لا ډیر راوښو دا بوتي چې کله راوړل په دې حرم کې خو د الیاس علیه السلام دا قوم هغه دې بعل بندگی کوله اتدعون بعلا وتزرون احسن الخالقین انت مفسرین دا ذکر کې 300 من جاوران وې دې بوت کله کله وبکې ابلیس اشاره قانون او توي توازن به شروع کړ خلکو چې داس من رب دې معبود دي دا مسلم کړه دا به د حقیقي قسم دستور کړي دا غینه دا جوړ کې او ډیر مزیدار تر دې پر اهل المدا خبره ذکر کړه چې وخت د الله سمات شو لاس وې دستور زونه ورته لاس جوړ کی مشرک انسان اکثر د خپل معبود سره کومک کوي د شي معبود هغه خپل معبود سره کومک کوي د ابراهيم عليه السلام قوم دا خبره کړو چې د خپل معبودانو انتقام علي خو حتی خبره په دې کې دومره مشي عام شو چې خلکو په کورونو کې ځان له بوتان جوړ کړ هو بل راوړو بل دا ټول به رااله قران کې رب العالمین فرمایي ایت خبره په حال دا هغه چا باندې چې هغه خپل خواهش خپل الہ نیولې دلته ولا ولته ولا هغه ځای کې مز کې دوه بوتان پکې نور راغله صاف او نا الہ یا اوصاف یا اساف دا د یمن وسودین کې و نارینه او زنانه خپل مابین کې غلط حرکت په دې سفر باندې حج لار روان شو چې موږ تاسو به یو بل سره جنا وکړو خو موقع پیدا نشو حج لار حج کې موقع پیدا نشو چې د غفلت په وخت کې چې ماقام یا به تور مثال غرمره دا دواړه د بیت الله په دې کوټه کې د نن واته د خلکو راخاره کول چې موږ منځونه کوو ایسه په داخل د کعبه کې جنا وکړه الته چې کله جنا وکړه څنګه الله ته کہانی جوړ کړه مسخه کړه چې کہانی جوړه سبا چې خلک راتل اوه دا څه مسله جوړه شوی را نو دوی دا دواړه راواخسته د زمزم خوا کې کې کو د خلکو له دا خبره کوله چې اے خلکو کم سره چې د حرم بیزتی کې دغه به انجامي بیره غنور صفا او مروه غونډې له وړه په مرور د زمانه باندې ایسه د اشیاء سراتو حتی بیرته داخل د حرم لدا بوتان راوړل اکثر دې مشکین د معبودان چې هغه د انسانان تر شي ډاکوانه په یو ځای کې مردار پرته باغ باندې ټوپنی و پنی راجمي کی او به دا خبره کې چې لکه د دې سیمه ورده واغه د غیزي مورده در پلانې برخه والا دي تاریخ چې وګوري یا به دا غسړي اقدم غړا وړا یا به چرته انسان نو بل څه خاور راجمه شي ویلي نو دوی جناکار انسانان چې هغه په داخل د حرم کې جنا کړي واغه داخل د حرم لراوړ دغه سجدي او بندګي شروع شو هغه بندګي کوله یا باز خلک دا و چې یو شیطان دل ورغه وی ویل چې په دې ځای کې د بوتان دی دا روبه خپل علاقې نه به وي غیر ځان سره راوړل چې کله راوړل نو دې بندګي شروع کړه دیغه عمر رضی الله عنه چې کله مجلس کې ناس نو کله به وشاړل کله به وخاندل ذکر الشرك مسله په هغه وخت کې عام و د ملګرو ورته ویل چې امیر المؤمنین په دې مجلس کې ناس ناڅاپي کله وشاړل کله وخاندل دا مکوا به د مجلس داخله پتا باندې دا ګمان کوي نعوذ بالله من ذلک چې عمر شلیونی شوی دی دا ولی شاړو ولی خاندي امیر المؤمنین عمر بن الخطاب ورته ویل خندا په دې راځي چې دا محمد رسول الله څومره کې نعمت الله مونږ لراکي كنا نعبد الحجر والشجره من به د کانو بوټو بندگی کوله الله رب عزت موږ قرآن نازل کې واقع کې نبی راولې محمد صلی الله علیه وسلم داغه د وجه الله څنګه عقیده اصلاح کړه به ویلي چې د ایمان په خون باندې به اقا انسان پوښي چې هغه مخکې د جاهلیت زمانہ کتلی موږ نه خوند وکړو نو هغه زمانونه رامنش وی ویلي وی ورس په سفر باندې روانو خندا مال په دې رسمه یو بوتره کجور نه مې جوړ کړو وګیا شو چې وګیا شو منو ایستاول مې دی یو لا سوخړو به مې دی دا بل لا سوخړو به مې تسر وخړو اخر مخلاص کی چې لکه دا څنګه معبودو و دارمی کې روایت دی چې کله به دوی په سفر باندې روان و او چرته معبود به پیدا نشو شګه به راځه مکړه پاغي باندې به ګډ راول وشل او ایسه پاغي نه به بندګي کول دا څنګه را بدای انسان چې کله مشرک شي په ګډ وړو باندې سری یو بل مشرک هغه ځان سره خپل د ابو به ول او به ورسې ایمان راوړې و کی خود در سره سارا په لوړ په حاجت دا سپیراغه په دمانه د پاسه می تیز وکړي ګیدړه نو د به شیر ویلې دا څنګه معبود دي چې د ګیدړ نه ځان نشي بچ کول نو مال به څه کومه کوي یو بل سره د خشن د خپل معبود په وجه کې نه ولې سارا په لوړ چې دغه ځنه کې الټه کوي کیرانه پروتو ودا څنګه معبود دي چې خپل ځان نشي راټینګولې نو عمر سے فرمایي وي خندا په دې راځي څه زمانه په موږ باندې تیر شو خوشاله مال په دې راځه ومن د جاهلیت په وخت کې بده چې ژوند تیر کړی دی
چې کله بس مونږ لوريانه وشینو مونږ ژوندې دفن کولې وېزه په سفر باندې وته چې کله رالم د حفصې د مور ما پوښتنه وکړه چې دا جلې څوک د بدیږي کې ګریږي وداسته لور ده تقریبا 15 کال ورسې اسماء سره ملاقات وش یا دا جلې باندې اسماعیل مرا ګډه راکټه کوي وا وې ما ورته ویل راځه تاسو نه بیکار دي وې شرط زما راځه شو وې روانه مې کړه دشت لا ځان سره مې ګنټه کولم وغیرہ دا وړو دا ما کنده استلا وې دی ګور مالوي چې بلار دا څه کوي مچل دا مې سکار دی وې زما په دې ګیره کې به دا ګر چې کله پریوتون دی په پاکوله خو حتی تر دې پورې چې کله مې ورته راکند وېسه د خپل لور مې بده کې سملا ولا وې ډېر اوازونه وکړ چې بلار دا څه کوي وې د پاسه مور باندې خاور راوړه ولا ایسه مې غږ باندې دفن کړه وې ژړا په دې راځي چې کله هغه لور را یاد کم دغه کیفیت را یاد کم نبی کریم علیه الصلاه والسلام له ملګرو شکر دا کې شي کولې رسول الله رسولونه بوخ کې روانه وي با صحابه په دې باندې غوسه شو چې لکه دا کیسه مکوي په دې باندې څنګه نبی غوسه کې خپکیږي رسول الله وی چې نه پرې د خپل قسم سي جاری ساتي وی قسم په الله ملګرو دا ژړا چې مال راځي اوس ما تاسو ټینګ نشي هغه په دې وجه باندې مال خپل ماشوم لور را پېښ چې په دې بیرحمي باندې په دغه وخت کې دا مې دفن کړه الله چې موږ قرآن راولې ګو رسول الله راولې ګو دا خبرې موږ منلې رب العالمین زمونږ دا مسله برابر کړه به په دې مزمنس کې يهوديت او نصرانيت څنګه راخورش دا خو د شرک مسله چې په دې خلکو د عمرو بن لهيب واسطه باندې راغی يهوديت او نصرانيت هغه په دې کیفیت باندې راغی دغه نه مخ کې دوی کې دا مسله رااله چې دا شرک شروع کې د بوتانو بندګي شروع کړه په دې تلبیه کې وړاندې والے رسواله وکي الا تملكهم ومن ملك رسول الله ورته چې لکه تاسو کوي وای حکم برباد شي تلبیه واجب رب العالمین او بل چاله وای ما وې د عیسی علیه السلام نه وړاندې د سبا علاقه کې وړي تقریبا یو نیم زر کاله مخ کې د عیسی نه دغه بادشاہ د شوخو بولیدو یې په ویخه باندې چې دې ډیم لاندې څلورو مې سوسه مې دغه فاتحه ده سمګي وغیرہ راوتی دی او دا وبرو چې ایسه د ټول علاقه تخریب کې د وتلو اراده دي څنګه وکړه کاهنانو لې ویلي چې په دې کیفیت باندې ما دا خو بدل دي بارے کې تاسو څه وایي کاهن دا مانه چې باسي خبرې د ملائکو نه بدوي اوریدلې او باسي به څور سره دروغ راجمع کړي به خلکو لوي رسول الله فرمایي چې کم سره د کاهن خپل راشي سلوي کړی دغه مجنه قبلې کی او که تصدیق دغه پر خبره باندې وکي دا سړی په قران باندې کافر دی کافر شو دا وی چې دې لړاغي نو دې دوړو کاهنانو ورته خبره وکړه چې خوب لیدل واغه د خوب لیدل نمک هغه تعبیر وکي وی تاسو تور کسان ول د پتور شپه کې چې په دې کیفیت باندې حمله وکړه بالکل اندشه خوب دی وی خبر نه وینا وی د حبشونه بخل راځي او الته پتا باندې به حمله کوي به سره به شی به ختم کی نو دغه شهيله جوړ کړ چې د علاقې نه زو زما یو کشر بچی لوي ویلي زب په مجلس کې ناس ماته براشي او پړق بزمانه و باسي زبده شی باندې جوړ کړم چې لکه دې ملک نور زنه پاتې کېږم ولی وې په دې مناسبت باندې چې په دې ځکه دا کشرز موږ به دبي کې او داس ماوال کوي زه څنګه دلته پاتې شم نبي دې د کاهنانو لوي چې دا سړی راځي دا بادشاہ ودا بچنی میږي وی ربيعه ابن نصر وې څو کله بندگی بدل حکومت بدل تکي اوی کاله وې دغه نور څه به څنګه وي به یو نبی راشي په عربو کې او دغه حکومت به اله اخر الدهر تر اخر زمانه پوری وې چې دا خبره وکړه در دې ځنه حرکت وکړي الته بچی خپل پریخو اسعد ابو کرب الحميري هغه تاجر انسانو دا چې ګلاړو هغه تاجر تجارت به وکړي یو ضرورت وکړي بل ځای خو حتی مدینه منورې لراغه چې مدینه منورې لراغه تجارت په نیت باندې سیاحت په نیت باندې بیرته روان شو د شام په طرف باندې دلته یو ځای وشلو دا ځای ورته وشلو نو د هغه ځنه فوج را روان کې چې لکه زمره بچی چې وجلې زو سره خامخا د انتقام عالم ترڅو پرې د ژوند د غټونو مسله برابرې نه یو فوجي واغه کجوري خطو چې وسړی راغی هغه مرته وجلو نورم قصش خو جنگ جوړ کې او سو خزرج د یمن راغلي خاندانونو هغه په دې ځای کې وشیدله ډیرو خیر خلک و د ورځې به جنگ کوو د شپې به د دې خلکو اکرام کوو دا ته ډیر متاثر شو چې لکه تاسو سره کوم خلک دي موږ سره جګړه کوو زموږ اکرام هم کوي د ورځې جګړه او د شپې د دوی ډوډۍ خدمت خدای مزمز کې د يهودو سمولیانو د اسره مخامخ شو ورته ویل چې په دې مدینه باندې جنگ مکه وځکه دا د احمد د هجرت کور دی احمد وسوګ دی ودا د اخر زمانه نبی محمد رسول الله مکینه بدل درځي هجرت وکي او نه ورځ بدل لاره قد کوي واخر بدل ترش مجر قباب جوړ کې ودا جوړ کې ودا ودا معلومات تاسو چې درکې په تورات کې خدای غوړ ټول تفصیلی حالات معلوم کړه
به ورته ویلې چې د کعبه باندې وېزما دې په دې باندې گواهی وي چې احمد د الله رسول دی او کله چرته رالم زبر هغه سره د څه خواږه وکم لکه د تروزي هغه باندې ما ایمان راوړل تقریبا وسو کال وړاندې ام لا زیات په نبی کریم علیه الصلاه والسلام باندې سلام راولې غو د ارچ ورته ویلې او زبر هغه د کېم مینځم او دا به کوم او دا منځ کې شیطان قوم حزیل هغه ورته ویلې دي اسعد لا ویله کده کعبه باندې حمله وکړه دی خو کې ستر زر دلته دفن دي او ډیر مالدار بشي خلک دې نظرانی د پر د ستر زر راوړي به پی جوړي وسم خلک الته پیسې لګي جمع کوي چې باغې باندې بیت الله خدمت او اکرام وشي د په ځړه کې دار چې حمله ور باندې وکم دا خو نور لا نور دې دا ټول کله بخت کعبه ورانه کوم مال بزن سره وېسم نو د يهودو مولان ورته ویل چې ګوره دا کارونه کې د حجل د قبلي مقصد دا و چې ایسه د په حمله کې له برباد کی ودا کارونه کې کولی کو ګوره برباد بشي بلکې ته دې اکرام او کا عزتونه او کا دې کې توافونه او ډیر شي به وکړل حج او کې پاغه کې توافونه وکړل او به قرباني وکړل ګډان وغیرہ د حلال کړل چې کله دې مسله وکړه تاسو ولې د بندګینو کې ودی کې شرک د موږ تورات کې دینه منه شوی چې شرک دې بدیږي کې وشي نبی هغه د خوب ولید اسعد ابو کرب الحمیری چې د کابل او خلاف ورواغوندا به بل خوب ولید به بل خو تقریبا چې دوري کوم کپڑے ورواغستا د دې وجه د سوالم دی چې بیت الله الاولنې داخله په د پوک چاور چوري د اسعد ابو کرب الحمیری دا هغه وخت نه بیره سنت عادت شو اوس پوری دی د پوک ورکول کېږي دوري خمو مزیدار او رسول الله فرمایي چې د کعبې نه را پدې خو ګور نور دیوالونه ل پردې په کار نه دی دا اسراف دی پدې کې 15 احادیث محمد رسول الله راغلي دي نو کله چې دا کار وکي د کعبې اکرام مو کې او د مدینه مو کې د حجل د قبلي په سراغ واقع ټول حلال کړ ته ورته ویل چې تاسو په ما باندې ګناه کوله تاسو غوښه په لوی مصیبت باندې اخته کوله ما نو تر دې چې پوری اسمه غوښه د شریعت دریم درس دین ان شاء الله که جون باقی به روان چر شبیر سلام درس روان کیږي الله رب عزت موږ تاسو د محمد رسول الله تابع دلیل نصیب کی الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه